شغلك طمئن فؤادك إن لك ترتیب عثماني 43 نمبر صورت ته او ترتیب نزولی چې د 35 نمبر صورت ته نازل دی وروسته د سورت شورا نه. کلمات په دې صورت کې 803 دي. حروف په دې صورت کې 3400 دي. اول آیاتونو کې د قران کریم اعجاز دی. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم والله اعلم بمراده. د پمانه او مراد باندې الہ العالمین خپويږي. والکتاب من قسم می واو قسمیه. والکتاب او قسم می دی په کتاب باندې. دا داسې کتاب دی المبین معنا چې واضح بیانون کړي. س لارې د هدایت لرا د لارې د ضلالت نه دا واضح بیانوي. او هغه س واضح بیانوي چې شریعت دی چې تاسو ورته محتاج یې. دا قران کریم. رب کریم فرمایي ان یقینا من جعلناه غرزول منه دی قران کریم لرا قرانا من مقروءا لستل شوی عربيا په زبان عربی باندې. لعلکم صد پر لعلکم الیکای د پر چې تاسو تعقلون د عقل نه کار واخلئ ما فی القران هغه چې په قران کریم کې دی. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم خلق چې قرآن عظیم الشان تکینی یعنی د قرآن درس تکینی الله تبارک و تعالی ورته متوجی وي. الله تبارک و تعالی دغه انسانان د ملائکو جماعت کې یادیا د ملائکو ډله کې یادیا. نو اوس چې څوک دا درس اوري نو الہ العالمین دغه خلق د ملائکو په ډله کې یادی چې دا ګوره دا خلق زما د قرآن عظیم الشان درس ته ناستي. او حدیث کې راځي چې یو انسان د قران کریم په درس کې بند شو یعنی تدریس کې بند شو د قران ترجمه کوي د قران خلکو ته بیانوي او دا نور مؤمنان چې دی په نور نیکو اعمالو کې اختدي نور نیک عملونه کوي نو دغه انسان لرا الہ العالمین د دې نور مؤمنانو په اعمالو کې پوره برخه ورکوي. د قران د درس تدریس خود هغه بارکه خو خیرکم من تعلم القران دا غي اجر خو یو لوی اجر دی غیر باوجود چې نور نیک اعمال دي باغی کی هم ورته الله تبارک و تعالی لیکي په اعمالو د کی برخه ورکي. نو لعلکم تعقلون الیکای تعقلون د پاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ ما فی القران هغه چې په قران کریم کې دی. وانه یقینا دا قران کریم چې دی فی الکتاب معنا فی اصل الكتاب په اصل د کتاب کې یعنی لوح محفوظ کې. قتاده سی وی فی الکتاب اصل الكتاب و كل شیء اصله مور د هر شي اصل وی کنا. نو رب کریم فرمای فی الکتاب فی اصل الكتاب په اصل د کتاب کې چې لوح محفوظ دی. لدینا خامخامون سره د قران کریم لعلی معنا رفیع الشان اوچت مرتبه والا دی اوچت مقام والا دی. حکیم معنا ذو حکمتنا چې خاوند د حکمت دی. قتاده سی وی الله تبارک و تعالی خبر ورکي په منزلت د قران په شرف د قران په مقام د قران شان بیان الہ العالمین. ان کذبتم بالقران یا اهل مکه اے اهل مکه او کافرانو مشرکانو په هغه زمانه کې اغه ته وي که تاسو تکذیب کوئ د قران کریم ګوره دا داسې کتاب دی فانه عندنا لعلی یقینا پنځ زمون دا قران کریم چې د اوچت مرتبه والا دی اوچت شان والا دی. حکیم ذو حکمت خاوند حکمت دی. اوس په دې افنضرب عنکم الذکر په دې آیات کریمه کې الہ العالمین فرمایي آیا مونږ واړو اے مشرکانو د ذکر د قران نه چې مونږ به تاسو ته نصیحت نکو او قران به نه نازلو نه به امر کو او نه به نهي کو پاوړېدلو سره په دې سبب باندې چې تاسو کفر او شرک کوي مونږ د دین واړو چې بس دا قران به نه بیانو نه د سیس کله نشي کېده. افنصرف ایا مونږ واړو عنکم استاسنا اے مشرکانو الذکر د نصیحت د قران صفحا پاوړېدلو سره ان کنتم بیان کنتم په سبب د دې چې تاسو قوم یو داسې قوم مسرفین معنا مشرکین مشرکان نه بالکل د سینه کو. استفهام انکاری دی یعنی لا نفعل ذلك دا رنګ مونږ نه کوو.
وکم ارسلنا په دې آیات کریمه کې تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وې کستا دی تکذیب کوي تا پورې مسخري کوي د نور انبیاء هم دی تکذیب کړي دا وکم ارسلنا معنا کمی خبري بمانن تکثیر کثیرا ارسلنا ډیر مونږ لګري من نبی من الانبیاء من نبی من الانبیاء د انبیاءنا فی الاولین په ولنه خلقو کې په خانو خلقو کې وما ياتيهم نبرات لدي لرا اولني خلق لرا من نبي يو نبي الا مگر كانوا دي به باغيب نبي باندې يستهزئون مسخري به کولا لکستا قوم چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پتا باندې مسخري کوي ستا تکذیب کوي تا ته ساحر وای مجنون وای نور انبیاء ته هم دغه سی ویل شیو تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فاهلكنا پس هلاک لمونږ غیلرا اشد منا اقوى قوي مضبوطو منهم اي من هؤلاء المشركين د دې مشرکانونه من قومک د قومستانه دا ستا په قوم کې چې کوم مشرکان دي دین هغه ډیر مضبوطو بطشن منا قوتن د جهت د قوت نه په حملو کې مضبوطو بدنونه مضبوطو اغي مونږ هلاک کړو دي د اغي په مقابله کې څه شي دي خو دې ته په تقدیر کې نه لیکل شوی دي تبا اله العالمین قیامت پر ورځ عذاب ورکي سخت ومضى من تیر شي مثل الاولین مثال د پخوانیو خلقو تاریخ د پخوانیو خلقو تیر شوی دی دا غي تما څنګه عذاب ورکړي دي ولا انسان تم کچره تپوسو کی تددینا د مشرکانو نه کافرانو نه من خلق السماوات سوق دی هغه ذات چې پیدا کړی اسمانونو الله والارض ازمکو لرا لا یقولن خامخ پتا کی سر وای دا خلقهن پیدا کړی دی لرا اسمانونو الله ازمکو لرا الله تبارک وتعالى داسې ذات دی چې العزیز زورور ذات دی دغه زورور ذات پیدا کړی العلیم چې پوهی ذات دی اقرار هم کوي چې خالق د اسمانونو د ازمکو سوق دی الله دی بیا هم غیر الله ته دی عبادت کوي لوی جاهل قوم دی الذي د الله غذات جعل چې ګرځولي لكم تاسو لرام الارض ازمکا ګرځولي تاسو د پر الارض ازمکا مهدن منا فراشن فرش وجعل خلق پیدا کړی الله تبارک وتعالى لكم تاسو د پاره فيها پدغزمک کی سبول لارې صد پاره لعلکم تهتدون الکی تهتدون د پاره چې تاسو لارې بیاموي او مقصد ته ورسیږئ افغانستان نه روان شي پاکستان ته مقصد حاصل کیدارنګ پاکستان نه افغانستان ته نور ملکونو ته والذي د الله تبارک وتعالى غزاد د نزل چې دا نازل کړي من السماء د اسمان نمان وب بقدر پاندازه سره پاندازه د حاجت خام بقدرن پاندازه د حاجت ستاسو داسې وب نازل نکړه لکه څنګه چې د نوح علی السلام قوم باندې نازل ک تاسو ته بقدرن نازل کغیته بغیر قدرن بغیر د قدر نه ټول هلاک کړل رب کریم فرمای فانشرنا احیینا جند کړي مونږه تازه کړي مونږه به منای بالمطر په باران سره بلدتن خاری لرا داسې خاری میتتن چمنه دا وګوره په دشتو کې باران وشي چې مسلسل باران وشي څنګه شینه شي بالکل داسې شین وي دا دشت نو رب کریم فرمای لکه څنګه چې دا مړه زمکه مونږ ژوندې کو کذالک هم دغه رنګې تخرجون تاسو برا استری کیږئ من قبورکم د قبرونو تاسو نه احیان ژوندي باس بعد الموت ته اشاره شو والذي د الله تبارک وتعالى غزات خلق الازواج چې پیدا کړي جوړو لرا كلها ټول ذکر او انثى یا حسن سے وې پیدا کړي جوړو لرا وړې شو دا شي ګرمي شو یخني شو شپه شو ورځ شو اسمانونو زمکه نور سپوږمۍ جنت دوزخ یا بعضی ویا خلق الازواج ازواج الحيوان من ذکر او انثى د حیواناتنا الله ذکر او انثى پیدا کړي دي بعضی وی پیدا کړي جوړول د شینکی جاتونه نو د الله غزاد خلق الازواج چې د پیدا کړي ازواج جوړول کله ټوله وجعل خلق پیدا کړی لكم تاسو لرا من الفلك د کشتیونه په بحر کې والانعام او چارپایا ما هغه سي پیدا کړی ترکبونه چې سوريږي تاسو پاغي باندې لکه اوخ شو وغيرها اس او په بحر کې کشته
لتستووا دې دپاره چې برابر شئ تاسو الله تبارک وتعالی وی علی ظهوره په شاګانو د دې باندې اوښان شو وغیره ثم بیا تذکروا یاد کې تاسو یاد کې نعمت ربکم نعمت د رب ستاسو نعمت د رب یاد کیا چې انداز وایي تاسو الحمدلله غزات لره چې مونږ له دا تابع کړی دي په بحر کې کشته او په اوچکی دا ساروي نو رب کریم فرمای ثم بیا تذکروا یاد کې نعمت ربکم نعمت در خپل اذا استویتم علامه قرطبی و اذا رکبتم اذا استویتم کله چې برابر شئ یعنی رکبتم چې سوار شئ تاسو علیه پاغي باندې بیا وایي تاسو وتقولوا وای سبحان الذي پاکی دا غزات لره سخر لنا چې مسخر کړي مونږ لره تابع کړي مونږ لره هاذا داوخان وغیره وما كنا نو مونږ له دې لره مقرنین منا قابو کون کې کچره مسخر نه مقرنین قابو کون کې نو مونږ قابو کون کې کچره دا الله مونږ ته تابع کړي نه مونږ عاجز یو وان یقینا مونږ چې الى ربنا رغبن لره لمنقلبون خامخارجو کون کیو مونږ الله ته رجوع کوو نو په دنیا کې انسان مختلف گاڑو کې ګرځي پلین گزارو کې ټوډي شو وغیرہ خسته خسته ناشنا گاڑو کې جهاز شو وغیرہ نو دا ورځ هم یاد کړه چې او گاډه به پاغي باندې به پروتي سلور ډریوران به استا کټ به رواني قبرستان ته نو هغه ورځ هم یاد کا و ان الى ربنا یقینا مونږ الى ربنا رغبلت لمنقلبون خامخرجو کون کیو وجعلوا الله په غضب دې بار بار زینو کې یادې چې دی الله ته ولد ثابتې زوی ثابتې مشرکانو کې وډله وچول الملائکه بنات الله ملائک چې دی د الله لوریان دي په دې باندې الله تبارک وتعالى ډېر په غضب دی تا وجعلوا ګرځولې دی له دی الله تبارک وتعالى لره من عباده د بندگانو د الله نه جزءا منا نصیبا صبرخه ولدي ورته ګرځولې دی فرشتگان دي رب کریم فرمای ان الانسان یقینا دا انسان کافر لکفور منا خام خالوی ناشکر دے مبین منا اخکار ناشکر دے د نعمتونو د الهنا دومره نعمتونه ورته ورکړي بیا هم الله ته ولد ثابتې ام اتخذ اوس په دې آیت کې الله وایي ها تاسو وایي بقول استاسو اے مشرکانو چې الله ځان ته لوریانی غوړه کړی دي او تاسو ځان تاسو ته دا اولاد غوړه کړی دي دا څنګه فیصله ده سعجب خبره ده ځان نه لګیای تاسو الله تبارک وتعالى ته داسې مخلوق ثابتوي کله چې تاسو دا مخلوق پیدا شي دا لور مو پیدا شي په هغه وخت کې تاسو دا مخ وي تک تور شي خپه شي حتی کې جاهلیت کې دی دفن کول دا لوریانی نو دا تاسو ماته وي څنګه ثابتوي الله ام اتخذ ایانی وری الله تبارک وتعالى غوړه کړي مما دا سنه يخلقو چې د پیدا کړي بناتن لورګانی واسفاکم غوړه کړي تاسو لره بالبنین په زامنو باندې دا څنګه فیصله عجیب فیصله ده او حال دار وای دا بشرا کله چې زیره ور کړی شي احدهم یو د دې ته په لور باندې بما پاغه جنکو باندې ضربا چې تړلی دا د مشرکان الله سره للرحمن رحمان ذات لره مثلا په مثال کې تړي دا مشرکان نو رب کریم فرمایي کله چې ورته زیره ورکړي شي دي ته چویل شي آشنا لور دی پیدا شوی دا هغه چې الله ته دي ثابت یا اعوذ بالله نو ظل صار وګرځيږي وجهه مخدر مشرک مسودن تکتور من الحزن والغيظ ذ خفغان او د غوسینا اے مشرکا کله چې تا ته ویل شي لور دی پیدا ده نو ستاد مخ تک تور شي د خفغان د وجنه دا الله ته ثابت وهو حال دا چې کظیم منا خړون کې د غوسی وي په دغه زمانه کې دا مرض د مشرکانو مرض په دغه زمانه کې بعض خلکو کېشته چې د لور زیره ورته وشي نو دا جاهلان بعض خفش دا خفغان اخکار شي په مخ باندې دا نه پکاره رب کریم فرمایا ومن ينشأ منها وينسب ایا دی نسبت کې الله تبارک وتعالى تا من دا چا ينشأ منها يربى چې تربیه ورکول شي غټول شي دا زنانا فی الحلیت پگانو کې یعنی پسرو زرو پسپین زرو کې ينشأ منها يربى والنشأ التربیه تربیت ته ویل کېږي
تربیت ورکول شي غټول شي دا جنې فی الحلیه په غاڼو کې پسرو زرو کې وهو حال دا زنانه چې الله تبارک وتعالى وی فی الخصام په وخت د جګړو کې یعنی د خبرو په ټیم کې غیر مبین نه واضح کون کې د خبرې خپل لرا وضاحت هم نشي کولای د وجه د ضعف او د قمقلینا خبرې هم نشي کولای الله تبارک وتعالى اوس د دې زنانو قبح بیان دومره غوسه ده چې تاسو ماته دا ثابتوي یو بنیادی قبح دا چې دا غږیدل نشي په مجلس کې ډیر کمزور مخلوق دی د جګړې په ټیم کې خبرې نشي واضح ولې دا زنانه تاسو دا الله ته ثابتوي او داسې مخلوق دی چې د دې تربیه ورکول شي په سرو زرو سپین زرو کې وګورئ چې څومره دیندار زنانه وي نو خامخا به د سرو زرو سره شوق وي نو هو حال دا فی الخصام په جګړه کې یعنی خبرو په ټیم کې غیر مبین نه وی واضح کون کې خبرو خپل لره اکثر دا جګړې چې جوړیږي هم دینه جوړیږي وجعلوا دی ګرځي الملائکه وجعلوا الملائکه دی ګرځي ملائکه لرا الذين هم عباد الرحمن چې دا بندگان د رحمان ذات دی ګرځولي اناسا مؤنثات وجعلوا دی ګرځولي الملائکه فرشتگان لرا الذين هغه فرشتگان هم عباد الرحمن چې دی بندگان د رحمان ذات دی اناسا مؤنثات رب کریم ورته وي اشهدوا احضروا اي حاضر وي تاسو خلقهم من حين خلقهم په وخت د پیدایش دي ملائکو کې چې کله الله پیدا کول تاسو حاضر وي چې تاسو وي دا مؤنثات دي ستكتبوا زرد چې وبلی کله شي الله وي شهادتهم گواهی د دې په دروغ باندې چې گواهی کوي الملائکه بنات الله دا بولی کله شي د دې سزا به ملاويږي ويسالون تپوس بتنه کول شي خلق وای کنه الکا چې ډیر زیات غوسه شي ورته د دې تپوس بزتانه کومه ويسالون تپوس بتري وکړي شي وقالوا ويدي مشرکان لو شاء الرحمن کچره اراده شوی د رحمان ذات ما عبدناهم نو موږ به عبادت نه کړې دی بوتانو ته قلبی او مجاهد سے وای مراد تن بوتان دی مجاهد او ابن جريج سے ما عبدناهم موږ به عبادت نه کړې دی بوتانو ته دارنګ قتاده او مقاتل او قلبی سے وای دی به وای چې لو شاء الرحمن کچره اراده شوی د رحمان ذات ما عبدناهم نو موږ به عبادت نه کړې دی ملائکه ته رب کریم فرمای ما لهم نشته دی رب ذالک په دې خبر باندې من علم علم یقیني چې دی الملائکه بنات الله وای نشته دی تسلم انهم ندی الا یخرسون معنا کاذبون دی دروغجن دی په دې قول کې اٹکلی خبرې کیا ام اتیناهم یا کنم ورکړې دی ته کتابا س کتاب من قبله من قبل القران مخکې د قران نه چې دا خبرې پکې لیکل شوی چې عبادت د غیر الله کوي او دا لیکل شوی چې دا الملائکه بنات الله فهم پس دی چې دی فيه به پاغي باندې مستمسکون منګول لګون کی دسه هم نه دا چې مونږ ورته کتاب ورکړې مخکې دا خبره پکې لیکل ځان نه لګیا دي انهم الا يخرسون كاذبون دروغجن دي دا اما اتیناهم یا کنا اتیناهم ورکړې مونږ دی کتابن یو کتاب من قبله من قبل القران وړاندې د قران کریم نه فهم پس دی به پاغي باندې مستمسکون منګول لګون کړي داسې خونه دا ځان نه لګیا دي اصلي خبره دا د الله وي بل قالو بلکې دی وای ان یقینا مونږ چې وجدنا مونږ د کړي مونږه ابانا پلاران زمونږ علی امتن په یو دین باندې په یو عقیده باندې و ان یقینا مونږ چې علی اثارهم په نقش قدم د پلارانو باندې په قدمونو داغي مهتدون هدایت مندون کې مونږه داغي په نقش قدم روان یو اصلي خبره دا د الله وي دي داسې وای وکذالک لک دارنګ چې دې دا خبرې کوي وکذالک هم د غرنګي ما ارسلنا ندری گله مونږه من قبل کونان دستانا فی قريه په یو کلی کې من نذیر یو يرون کې الا مگر قال ويل بمترفوها مالدارو دا غي کلی مالدار خلقو بویلا ان یقینا مونږه وجدنا من دکړي مونږه ابانا پلاران زمونږه علی امتن په یو دین باندې دی مالدارو بویل دی پیغمبر ته نبی ته و ان یقینا مونږ چې علی اثارهم په نقش قدم د پلارانو باندې مقتدون من اقتدا کوونکیو مخکې انبیاء ته هم داسې ویل شوي دي لکه ستا قوم چې تا ته وایي
کله نا کله د حق مقابله د مالدار کې که تاسو کتري په جماعتونو کې چې څوک امامان وي ترجمه چې کېږي په لسپیکرو باندې مالدار سړی راشي بند کدا لسپیکر کې ترجمه مکوه دا رنګ نور کارونو کې نو دا مالدار ورته خند جوړ شي نو مال باندې منازيګا اے مالدار انسان حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار روانو په یوځای کې دا چيري بچي مردار پروت صحابو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا بسوک پیسو باندې واخلي دومره روپو باندې نو صحابه ورته یا رسول الله دا خو مفت هم ناخلو دا خو مردار دی مالک غرزولې دی مونږ څنګه واخلو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وي قسم کی زما دی قسم می په غزاد باندې الله باندې چې دا دنیا دینه ډیره سپکه ده د دې مردار چیلینه هم سپکه ده نو مالدار انسان په مالداري باندې مدو کیږي او حق مقابله کې مو درېږي نو مالدارو خلقو به ویله مقابله کې به ودرېدل د انبیاو ان وجدنا یقینا مونږه مونږ د کړي ابانا پلاران زمونږه علی امه په یو دین باندې و ان یقینا موچی علی اثارهم په نقش قدم د پلارانو باندې مقتدون من اقتدا کون کیو قال او به ویل ورته په زمانه کې نبی ددی او لو جئتکم اگر کراغلی مونږ تاسو ته بیا اهدا معنا بدین اصوب په غره دین باندې مما دا دین وجدتم چې وند کړي تاسو علیه پاغي باندې ابا کوم پلاران تاسو نو بیا هم پلارانو پسې روان یې اغه نبی به ورته ویل دی قوم به جواب ورکو قالو نو به ویل دي ان یقینا مونږ بما پاغه دین باندې ورسلتم چې را لګل شي تاسو به پاغي باندې کافرون کفر کون کیو مونږه وان جئتکم باهدا منه پیغمبر به ورته ویل هغه زمانه کې کچېره راتل کړي مونږ تاسو ته غوړه دین باندې چې هغه تاسو د پلارانو دین دی دا غینه غوړه دین باندې تاسو بیا هم منئ د پلارانو نو دی به تکذیب کو انکار کو ان بما ورسلتم به کافرون پاغه سبانه چې تاسو لګل شي پاغه باندې مونږ کفر کو رب کریم فرمای فانتقمنا پس انتقام بواغست مونږ منهم د دینا فانظر پس وګوره کیف کانا کیف صار سرنګ ګرځیدل واقبت المکذبین اخری انجام د دروغ جنو